دا یو ملګری سوال کړی دی چې میت پسې څلوېښتي کول یا کال پس هغې پسې خیرات کول د دې څه حکم دی؟ نو دې جواب دا دی، ګوره چې کله یو انسان وفات شي هغه پسې ته ایثار ثواب کې د قرآن کریم تلاوت ته وکړو، هغه ایثار ثواب کې یا فقراو مساکینو باندې صدقه خیرات کې د هغې ثواب هغه ته بخې ایثار ثواب کې، دا بالکل ټیک دی، میت ته د دې نفع رسي. خو د دې لپاره خاص د ورځې تعیین کول چې مثلا په درېیمه ورځ باندې یا جمعرات په ورځ باندې خامخا یا څلوېښتمه کول، یعنې څلوېښت ورځې پس خامخا خیرات کول، خلک راجمع کول، اهتمام کول، یا کال پس اهتمام کول. نو د دې وخت او د ورځې دا تعیین دا بالکل ټیک نه دی او په شریعت کې د دې هېڅ قسمه ثبوت نشته، د څلوېښتۍ یا د درېیمې یا د جمعرات یا د کال هېڅ قسم ثبوت نشته دی، نه په قرآن کې نه په حدیث کې نه صحابه د عمل نه. نو دا بالکل بدعت دی، ناجایز دی. البته ایثار ثواب کې بغیر د ورځې د تعیین نه، د وخت د تعیین نه، نو هغه بالکل کولی شي. نو که د تخصیص نه وي خاص د دغې ورځې او اتفاقا په دغه ورځ باندې ایثار ثواب وکړو شي نو هم ټیک ده، خو خاص د ورځې تعیین کول چې په څلوېښتمه ورځ به کوو یا په کال پس کوو یا په درېیمه، نو دا بالکل ټیک نه، دا ناجایز دی او دا بدعت دی. په دې کې یو غیر واجب شی دا د واجب درجې ته رسول دی او دا ټیک نه دی، او داسې شی چې په هغې کې شریعت تخصیص نه کړی د وخت او ته پکې تخصیص کې او ثواب یې ګڼې، اهتمام یې کوې، دا ټیک نه، دا بدعت او ناجایز دی.